زنانه ماشوم ته په غوږ کې اذان کولی شي که نه؟ محترمو که چېرته د یو زنانه ماشوم پیدا شو او هغلته سړي نه وي او ټولې چې کوم دی زنانه وي، نو آیا دا زنانه د ماشوم په غوږ کې اذان کولی شي که نه؟ اولنۍ مسله دا ده محترمو، دا یاده کوي او واورئ، بیا ملګرو سره هم شیر کوئ چې کم از کم چې ماشوم پیدا شو نو خامخا به یو ځای کې سړی وي. خو بهتر دغه دی که چېرته ماشوم پیدا شو، دا ماشوم د جومات استاد له چې ویوسي یا واوړي نو دا به ډېر بهتره وي. یا که هغه نه وي د جومات قاري وي، یا کلي کې یو مشهور کس وي لکه بزرګ ورته وایم چې لکه تقواداره وي او زبرګ وي، ځکه چې د هغه کس چې دې ته اذان وکړي نو دغه کس ماشوم به چې کله دی غټېږي د باندې به د هغه کس اثر کېږي. که ته نه سواري له یوسي او پوډلې ویسي او ورته اذان وکړي دغه شی به دلم جوړېږي. نو بهترین او صحیح طریقه دا ده چې دا یو داسې کس ته یوسي چې هلته یو سړی موجود وي، هغه دی هغلته اذان وکړي. اوس سړي نشته دی، ښځې کولی شي که نه؟ نو که چېرته زنانه به د حیض یا نفاس نه وي راغلی نو بالکل زنانه بیا ماشوم ته په غوږ کې اذان کولی شي، ځکه دا حیض او نفاس هغه بیماري ده چې زنانه باندې کله بیماري راشي د حیض، دې کې قرآن راغستل هم ولا ګناه ده، ناجایز دي، جومات ته نه کېدل هم ناجایز دي، دغه شان د طواف هم ناجایز دی. دې د وجې نه چې کوم دی دا نو اذان به هم نه کوي. نفاس هغه بیماري ده چې کله ماشوم پیدا شو نو په دې حالاتو کې هم دغه یو څو کارونه چې دغه بیماري پرې راځي دغه کارونه بیا هم نه کوي، لکه څرنګه چې حیض کې هغه درې څلور کارونه نه کوي، دغه رنګې د نفاس بیماري چې کله راغلی ماشوم پیدا کېدو سره بیماري د ځانه نه ځي، دې کې هم چې کوم دی دغه کارونه نه کوي. اوس سړی نشته دی نو خامخا که چې د دس زانه وي صفا وي د حیض او د نفاس نه او دې زنانه د ماشوم په غوږ کې اذان وکړو، دې د زنانه اذان د ماشوم بالکل صحیح دی، بالکل زبردست دی. که چې تر اوسه سړی پیدا شو که دوباره کولو خو بهتر دی، که نه کولو دغه اذان صحیح دی. ښي غوږ کې اذان وکړي او په ګس غوږ کې اقامت وکړي، خو هغه اذان به نه کوي چې سهارنۍ اذان وکړي یا صلات خیر من النوم، دا عام څلور ټایمه مونځ چې مونږ کوو دې کې دغه ساده اذان صحیح شو چې ساده او ګس غوږ کې څوک چې اقامت او په قبلې طرف دې ودرېږي نو بهتر ده. او بهتر دغه چې اودس وکړي لا بهتر به نور هم اثر پیدا شي ماشوم کې دغه سړي او دغه بزرګ او دغه د اودس او برکت د وجې نه. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې زمونږ هر یو کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې برابر شي او ټیک شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.